بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بإذن الله رب اشرح لي صدري نو مونږه د مختلف منځونو بحث لنا شروع شو په سوالۍ کې سفر کول منځ کول داغه ته مسلې او پکشته کې او بیا د تراویح منځ ول د مسافر منځ نه دا بیان چې د مسافر بسنګ منځ کوي مسافر د سفر نه لري کنه سفر به معنی کار کول نو دی مسافر ته مسافر د کوی چې دا اخلاق او پته جنین دا لګي په سفر کې دا خو دنه خوبیانی چنین کې خوبیانی یا بدیانی اواز کیږي رانا کیږي ځکه ته مسافر وای نو د سفر کله شری سفری کنه نو بای کې د انسان باندې مختلف احکامات لازمیږي یعنی سلو رکعات مونږ به وکیږي او دغه شانته قربانی پینوي حج پینوي نو د مسافر چې مونږ کوي نو دی با څنګه مونږ کوي نو داغه لاول خدغه بیانې د مسافر په باره کې آیت او حدیث او بیا چې مسافر ته کم کوم رخصتونه ملاويږي او سفر باید رقم زینه شروع کیږي دا کې سو رکعات پکې نو دا صلات المسافر د مسافر مز قال الله تعالی الله تعالی فرمای واذا ضربتم في الارض کله چې تاسو سفر کوئ پس مکه کې ضربه یوازې معنا وهل لري کا ضربه معنا یوازې وهل لري مختلف ځایونو کې دي معنی بدلیږي لکه دلته کې ما ضربتم معنا سافرتم کله د ضربه معنا بیانول دي لکه الله تعالی فرمای ضرب الله مثلا ما بعوضه فما فوقها او لا ضرب الله مثلا الرجلين ضرب الله مثلا دلته ضربه معنا وهل لري بیانول او یو خدای ضربه یې خدای وهل نو اذا ضربتم کله چې تاسو سفر کوئ پس مکه کې فليس عليكم جناح نو تاسو باندې ګناه نشته ده تقصروا من الصلاه چې تاسو د مونږ نه قصر وکړي قصر څه ته ویلېږي سلور رکعات مونږ 2 رکعات کول دې ته قصر وایي لنډول تاسو لنډ کې مونږ وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه نقل کړی دي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ انه قال انس فرمای خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وتلیو د مدینې نه د مکې پورې فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو رکعات مونږ کو تر دې پورې چې موږ مدینه ته راوښو شو د مکې مکرمه نه مدینه نه موږ مکرمه د مکې مکرمه تریو نو موږ په بلاره باندې دو رکعات مونږ چې دا کو دا واپس دراتلو پورې وای وسمره مدر سفر دې کنه نو بده باندې با د سفر احکامات په سلی باندې راځي کیږي نو درې ورځې او درې شپې چې یو سفري کړه درې ورځې سفرو د کال په لندو ورځو کې سفر نو اگې باندې به سفر احکامات لري انسان لازمي کړي نه کمو درې ورځې د سفر نه کمو نو بیا پینې جریږي وځه درې ورځې سفر د پیاده سفر دی او د سفر چې دی بګی لکه خپل د مکی کې پکې ځای پته روټي ته پکې ودرېږي غرمه خوب ته پکې ودرېږي نو د دین علماء کرامو چې دا غره وباسل لري 78 کیلومتر دی 78 کیلومتر کده 50 کې وړي کپیا دي یو کپا خر باندې یو کپا اس باندې یو کپا جهاز کې یو کپا موټر سایکل یو کپا سکوټر دی او کده 78 کیلومتر نه دی اوړېدو لکه زمونږه د دې منګوري والا د پاره د شیرګړ مدرسې چې کوم ده نو دا 78 کیلومتر ده شیرګړ مدرسې باندې کوم بورډ لګیدل لري بس دا 78 کیلومتر ده نو که سړی د شیرګړ د مدرسې نه اقوازي نو بس دا بیا د سفر احکامات په د باندې بجریږي 78 کیلومتر خو شو په باندې د کله هر ځای حسابي جو دا کده د پته نه کیږي دا سونه زی ده کنه جو نه ریډ سټیلو په ګوګل کې دا ور کی چیرې د منګوري نه واخله د تیمرګری پورې زما نو دا 200 کیلومتر دی نه وتا ته وځي د منګور نه تیمرګری پورې 2 کیلومتر ګوره اقل السفر
یعنی کم موده د سفر، اقل سفر کم سفر، الذي هغه یجب فيه قصر الصلاة چې واجب کیږي پایږي مونږ لنډول، ويرخص فيه الافطار في رمضان او په رمضان مبارک کې چې په افطار کولو کې رخصت ملويږي. یعنی مسافر چې کنه د رمضان مبارک روزو کې دتا دغه وی نقصان وی تکلیف ورته نو نه دي نسی یا ورته به دي رسول نسی. نو هغه سفر چې داغه په ذریعہ سره د مکمل منځ قصر کوي او په رمضان مبارک کې روزو افطار ورته ملويږي. نو هو ما كانت مسافت واغه دون نه چې مسافت داغه 3 ایام درې ورځې وي من اکثر ایام السنه د کال په لنډو ورځو کې، یعنی وګړي ورځ وس په ګرمۍ کې سهار مونږونه دي دا په سلور بجې ما سلطان هغه ماقام هغه مونږ چې دا په ونی به بجې باندې اوس په یخنۍ کې سهار مونږ دا په شپږ بجې باندې او د ماقام هغه چې دا په دغه باندې په پاوانی په 5 بجې باندې نو څومره فرق دی پکې. نو د وګړو ورځو حساب نو د کال د لنډو ورځو کې د کال په لنډو ورځو کې 3 ورځې چې څونه سفر کولای شي او بسیر الوسط په درمیانه سفر تر دې چې منډي وي منډي او پیاده سفر وي دا ښه او هو مشي الاقدام او دا بت للوي د دغه د سو د خپو وسير الابل او دا شاید سفر به وي د اوخ، یعنی څنګه چې اوخ سفر کوي او څنګه چې پیاده دی نو د ورځې چې نه دی تقریبا 24 کیلومتر د ورځې چې واله شي. نو په دغه حساب سره علماء کرامو د دې هغه اندازه مقرر کړی دا 78 کیلومتر. په دې خبره باندې تاسو پوه شئ 48 میل دی او 78 کیلومتر. بیا نو وی من قطع 3 ایام وی کم کس من قطع مسافه 3 ایام وی کم کس قطع کو مسافت د 3 ورځو فی ساعه په یو غنټه کې مثلا علی مرکب سریع لکه دې پتیز سورلې باندې ستې سورلې سره کل قطار لکه ریل ګاډي شو وطائره او جهاز شو نو وجب عليه القصر نو واجب دی په باندې قصر لکه پوښتنه مې باندې لکه 3 ورځې سفر دی او ته 3 ورځې سفر دی نو ته په غنټه کې وایي ته په غنټه کې وایي نو خیر په غنټه کې واه چې په 16 ساعت کې واله شي واه ولکه پته به مسافر به حسابېږي لکه دا ضروري چې 3 ورځې بخا بخا د پیاده بځي او آی کس باندې سفر حکم جریږي بس مقدار دغه مقدار کله پیاده وي نو ډیر وخت به پیږي پسې کلی وي داګه نو په کلک کم وخت لګي او موټر سایکل وي داګه نه کمی پرېل کې داګه نه بل کمی او چې بجایز کې داګه نه کمی لکه پوه شو به معنی القصر واجب على المسافر وهي قصر واجب دی په مسافر باندې، یعنی سلور رکعات منځ په ځای باندې 2 رکعات منځ کول واجب دي. دا به سلور رکعات نه ځاره متقین جوړي چې راشه سلور وکا نه 2 رکعات وکړي 2 رکعات. ومن اتم صلاته في السفر فقد اساء وچا چې په سفر کې پوره منځ وکړو نو دی ګناهګار دی. په سفر کې پوره منځ وکړو دې سره ورستو دا دغه راځي چې مسلې راځي د سفر د مانځه کچرته مسافر امامو نو دی و 2 رکعات کوي یا د ځان له आवाज مسکون 2 رکعات وکړي خو کده په دسه امام بس ولاړو چې هغه مقیمو په داسې امام بس ولاړو چې اسو نو بیا پوره مونږ کوي بیا به څومره کوي او کده ځان له आवाज مونږ کوي او یا د امام دی نو 2 رکعات وکړي من اتم صلاته في السفر فقد اساء چې پوره مونږ کو په سفر کې دې ګناهګار دی. خدا په هغه صورت کې به ګناهګار وي چې د یوازې کوي او یا دې څه کوي امامتي کوي او چې په مقیم امام په سوت نو بیا به پوره مونږ کوي بیا په سلو راکا دی د ضرورت دی چې د مسافر مطلب وکمو پدوو بسلام غردو په امام بس نشي کوله. المسافر يقصر في فرض الظهر والعصر والعشاء يعني سي په سلو راکا د مونږ سره دا بده وبکای نو سلو رکعات نه سحر په مانځه کې او د ماقام په مانځه کې قصر نشته ده. سحر په دغه 2 رکعات کوي او ماقام چې نن دا به 3 رکعات کوي. خو شو به معنی او د مسفقین او ماجګر او مسفقین مجبه 2 رکعات کوي. المسافر يقصر مسافر به قصر کوي په فرض الظهر والعصر والعشاء د مسفقین ماجګر او د مسفقین په منځ کې فرض کوي. ويصلي فرضا فيصلي الفرض في هذه الاوقات ركعتين بدل 4 رکعات نو دی به کوي
فرض په دې اوقاتو کې دوه رکعاته په ځای د څلور رکعاتو باندې ولا یکثر فی الفجر والمغرب اما قام کې او په سحر کې بده قصر مونږ نه کوي لکه پوه شو باندې شروط صحت نیت السفر د سفر د نیت د صحیح کېدو شرایط نو تشترط لصحت نیت السفر ثلاثه امور د سفر د نیت د صحیح کېدو لپاره درې خبرې دي نه دا شرط دي د سفر د نیت د صحیح کېدو لپاره څو خبرې شرط دي درې خبرې شرط دي پای کې نمبر 1 اي يكون الذي قد نوى السفر بالغا چې چا د سفر نیت کړی دی به صحیح بالغ وي کچا د نابالغ نو بیا به د سفر اقامت باغ باندې وای اي يكون الذي وبها کس قد نوى السفر چې چا نیت د سفر کړی سمې دی بالغ وي فلو كان صبيا کچره دی معصوم یعنی نابالغ نو لا يجب عليه القصر بدل بیا قصر واجب نه نه نمبر 2 اي يكون الذي قد نوى السفر مستقلا بسفره دویم نمبر داره ما ته وګورئ چې د سفر د نیت کوم کې چې دی کنه دی په خپل سفر کې مستقل وي مستقل مطلب دا دی چې دی بل چا تابع نه وي لکه خزه ده نو خزه خو د سړي تابع ده ځکه خزه خو یو سفر ستنه نو دی بل خپل خاوند تابع وي دغه شان دی غلام دی نو غلام د خپل آقا تابع وي دغه شان دی فوجي دی لخکری دی نو دی بل خپل امیر تابع وي که امیر نیت وکړو جوده بس بیا دغه بکای او که امیر نیت نو کړي او کده دا نیتونه کوي د نیت اعتبار نشته دی پوه شو مې معنی لکه خزه او خاوند باندې روان دي کنه نو سړی وای چې زبا ایثاری کوم الته کې شل ورځې به ایثاری کوم او زبر دې نه به خبر تدم وڅ کا خزه نیت نه کړي نو خزه نیت له اعتبار نشته دی یا سړی وای چې زره دې نه زما او د ملکن پورې دم د ملکن نه بیا واپس راځم او د خزه خیال داره چې زما کراچۍ ته د ملکن نه بلکې چرته زما نو د خزه د نیت به اعتبار نه کولېږي د قشان د فوجي لخرې چې دا اعتبار باندې کولېږي د امیر اعتبار به کولېږي نو ای دوه نمبر سره اي يكون الذي قد نوى السفر چې با کس نیت د سفر کړه ده مستقلا بسفره په خپل سفر کې بلې مستقل وي د چا تابع باندې وي فلا يجب القصر له نو واجب نه قصر اذا كان تابعا کله چې وي د تابع للذي دهاي کس لم يكن ناويا للسفر چې هغه نیت کوم کړه سفر نه وي الګه پوه شو مې معنی چې هغه اصل د سفر نیت نه کړي او د تابع چې کوم دې تر سفر نیت کړي نو تابع د نیت به دا کار نه کوي پرې باندې پوه شوي تاسو اوس وایې مثال نو ورکوي فلا تعتبر نیت الزوجة بالسفر اذا لم ينوي الزوج السفر وایي د ښځې د سفر د نیت اعتبار به نه کولی کېږي که چېرته خاوند د سفر نیت نه کړی ولې لأن الزوجة تابعة لزوجها ځکه ښځه تابع د خپل خاوند ده پوه شوئ وکذا لا تعتبر نیت الخادم بالسفر دغه رنګي اعتبار بنه کولای کېږي د خادم د نیت په سفر کې اذا لم ينوي سيده السفر کله چې د آقا د سفر نیت نه کړي لأن الخادم تابع لسيده ځکه چې د خادم د خپل آقا تابع دی پوه شئ دریم وکذا لا تعتبر نیت الجندي بالسفر او دا رنګ اعتبار بنه کولای کېږي د لخکری د نیت لخکری چې په لخکر کې رواني یعنی موږ فوجي یا لخکری لشکری هر څه چی خو چې لکه دی په سفر کې امیر بلی او دی پسې ماموري اذا لم ينوي اميره السفر کله چې د دې امیر د سفر نیت نه کړي ولې لأن الجندي تابع لاميره ځکه د لخکری تابع د خپل امیر دی الګه پوه شوي او دریم نمبر دار الله تكون مسافه السفر اقل من 3 ايام بالمشي على الاقدام چې دا مسافت د سفر یعنی کم ځای چې سفر نیت کړی نو دا هغه مقدار باندې 3 ورځې نه پکمه باندې وي کله 3 ورځې نه پکمه باندې هغه مقدار وو نو بیا به نه لکه پوه شو په دې باندې پوه شو تاسو نو درې شرطونه دي یو دا چې نیت کوونکی به بالغ وي او دویم دا چې دیوا مستقل وي په خپل نیت سره او دریم نمبر دا چې کوم ځای د سفر اراده کړی هغه دیږي مسافت با مقدار به 3 ورځې نه پکمه باندې پوه شوي واه